نن موږ سره په دې خپرونه کې چې کم دی د خیبر پښتونخوا د ډرامې او د تیاتر همدارنګه د فلم نوموړی چې کوم فنکار د شازم علیم صاحب چې کوم د غره سره مخامخ ناستې ده همدارنګه طارق جمال صاحب دی چې یو نوم دی او ما ته ډیر مطلب نن دا پروګرام خوند پدې راکړي چې دا ټول زما د خوښي چې کوم فنکاران یا د کاران دي د فلم او د ډرامې دا ټول موږ سره موجود دي او سره فوزیه ګل علي صاحب ده. تاسو ټول ته هر کله وایم ډیره مننه چې تاسو وخت راکو موږ له کتون کو نن ک تاسو وګورئ په دې ملک کې مختلف خلک د مختلف مسایلو سره مخ دي او دا کمیونټي چې کوم ته د آرټیست کمیونټي ویلی شي د دوی هم سناسس ستونزې شته بلکې د دوی لګي سیوا ستونزې عام خلکو ته داسې په سکرین باندې لګي چې د دې سم مشکلات نشته د دوی سم مسایل نشته دي و دې ټول عمر چې کم دی د خوشحالي ژوند تیری خو داسې نه ده د دوی چې کم دی خپل مسلې دي ستونزې دي ګیلې دي د خیبر پښتونخوا د چې کوم عہدیداران دي د خیبر پښتونخوا ولس خو دوی لړ مینور کړی دا او بهر حال د دوی ځینی مسایل دي نو نن موږ په دې خبرې کوو چې دغه آرټیست کمیونټي مسایل یا ستونزې کمی دي او د دې ستونزو اورولو لپاره د پښتونخوا اوسنی حکومت د دې وړاندې حکومت او هغه نه مخکینی حکومت څه ګامونه پورته کړي او د ستونزې څنګه اورېدلې لومبه به شازمو بیبي تاسو طرف ته راځو ډیره مننه چې تاسو راغلی نو چونکه تاسو تعارف ضرورت نشته چې زه وکم چونکه پروفایل چې کوم ماته معلوم دی پای کې تاسو تقریبا د سلو نه زیات ډرامو فلمونو کې کار کړی دی شپږ ځلې چې کوم دی تاسو د پی ټی وی ایوارډ اخسته دی همدارنګه نور چې کوم ایوارډونه دی هغه تاسو اخسته او بیا خصوصي توګه د پښتو یو فلم او مسافر اما کتلیو نو هغه کې تاسو چې کوم کردار ادا کړو ډیر خو بهر حال ټولو خلکو ته پته ده چې تاسو پروفایل سره نن کوم د مسایلو خبره وکړو د آرټیست کمیونټي ته کم مسایل ورپیښ دي که تاسو موږ ته دا وایي ډیر زیاته مننه خالد تاسو هم او د سنو پښتونخوا هم ډیر زیاته مننه چې موږ له وخت راکړو موږ رالو تاسو ته مخامخ شو ایز ا ټي وی آرټیست یا د ریډیو آرټیست یا د سټیج آرټیست یا د فلم هغه خو لومبۍ خبره ده خو نن چې موږ دلته کې څنګه مخامخ شو د آرټیست اکشن فاونډیشن په حواله باندې سره خبره کوم چې مطلب زموږ ستونزې شته خو تاسو چې کوم په خپل خبرو کې دا خبرو کړل چې مطلب ټول خلک وای چې زموږ په مخ باندې مسکا خلک ویني یا زموږ مطلب کې رنگزده سيري ویني کله موږ په مخ باندې میک اپ کړی نو خلک وای چې د ډېرو څه غمونه نشته آرټیست کمیونټي مطلب زما په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیاته کمزوري ده صحیح مطلب یو خو موږ سره کارونه نشته بل چې کم دی نو مطلب موږ سره سټیټ هم مدد نه کوي درې مچ کم نن لکه زموږ عوام موږ سره مینه کوي خو په مینه باندې خېټه نه ډکیږي صحیح زمونږ چې څومره هم غټ غټ آرټستان دي که خدای بخلي موږ د رشید ناز نه واخلو هغه دا ځای پرې خو د هغه هغه لاهور ته شف شي که موږ د فردوس جمال لاله خبره وکړو فردوس جمال لاله دا ځای پرې خو د هغه لاهور ته هلته نه هغوی بیا نومونه پیدا کړه ما سره په څنګ کې لالا ناست دی لکه د دوی د پیژندګلو ځوام چې لکه یو بچې به څوک په دین پیژني خو موږ هغه مقام او مرام حاصل نه کړ چې موږ د اټک نه اخوا څوک پیژني نه په دک وجه باندې مونږ وایو چې مطلب زمونږ دی یو کوري زمونږ دی یو ځای مونږ سره داسې مشرانی چې هغه مشران زمونږ ستونزې موري صحیح خو چې کله مطلب زمونږ د نیو جنریشن را روان دی چې کوم څه مونږ ځان لا سونه غټل خو لکه دا زه بیا خبره کوم چې کجوري والا خبره دا کیسه دا تاسو به موریدلی چې کله د کجوري ډوکې کرای نو هغه وایي چې بای دا خو استاد عمر دی دا کجوري ډوکې خو تقریبا 50 سال 100 سال بعد میوه کوي نو زه هم چې دا د کجوري ډوکې چې کوم دی دا مونږ چې کم کرو دا ونه کیږي نو کم از کم زموږ راتلونکي نیو جنریشن چې کوم دی هغه چې کوم ستونزې پیښې دي د فیسیلیټیز نه باوجود د پرایویټ پروډکشن نه باوجود د پرایویټ ریډیو ټلویزیون نه باوجود زما فنکار هم په هغه ځای ولاړ دی سم ځای چې د نن نه 50 کال شپې کال هغه نن هم هغه ځای باندې ولاړ دی کنه لالا طرف ته برازو د مایک کتا سو سره لګ نزدیک فوزیه بي نو څوکیدار داسې فارم پروګرام نه دی تاسو आवाज کو لاو چته په بنیادی توګه مسایل سدي آرټیست کمیونټي ته تاسو یو سو په ګوته کې سره دا مسلې دي که زموږ دی اوریدونکو تم پته ولګي او کوم اعلی چرواکي تاسو خو غوري نو چې ایتم ښکارا چې چیرې مسلې سدي اول خو یو جهان مننه تاسو هم مننه چې راځي او بل ادا د چې ستونزې فنکار چې پیدا شوی دی نو ستونزو سره پیدا شوی دی صحیح ځکه زمونږ د پښتونخوا صوبې بدقسمتي ده چې دلته
د فنکار د مطلب د فن قدر شته خو د فنکار قدر نشته. صحیح حقیقت دی دا سور. خو څنګه چې شازمي بیبي وویل چې په دې باندې خېټه نه ډکېږي. صحیح. یو موږ ته مواقع نشته. صحیح. موږ ته هغه مواقع نشته د کار، صرف یو سرکاري چینلو، بیا چې کوم دی بل یو پرایویټ چینل راغی. صحیح. هغوی هم داسې نشترحال کولو شو. صحیح. خو فنکار چې کوم دی بیا نشترحال بند شو، داسې ګورنمنټ راغلل چې هغوی دا پالیسي وه چې دا موسیقي او دا فنکار د هغې خلاف و. هغې خلاف و. بیا فنکار په کور کېناستو، ټیک شو. بیا فنکار پاسېدو، نشترحال چې بند شو نو نشتر آباد شو. بالکل. چې هلته بیا سیډي کې هغوی غریبان، ځکه چې خېټه خو روټۍ غواړي، نو په څه نه څه طریقه به هغوی، ځکه چې فنکار له خو صرف همدغه اکټینګ یا ګانا یا رباب وال یا ستار وال یا طبله وال همدغه دي که نه. خو چې دغه نشترحال بند شو نو نشتر آباد شو. بیا دا دومره پیسې نه وي چې هغه غریب اوس یقین وکړي په دې نشتر آباد کې سار چې تاسو لاړ شئ هلته په کټونو کې دا آرټسټان ناست دي. بالکل جی، ما په خپله کتلې دي. نو ناست دي څه په دې تمه باندې چې څوک به راشي ډرامه به هغه کوي. نو موږ ته مواقع نشته او ستونزې ډېرې زیاتې دي. صحیح. ستا د بچو فیس، ستا د کور کرایه، ځکه چې د فنکار چې کوم دی خپل کور هم نشته. صحیح. د فنکار کرایه ورکړي، بجلی بل ورکړي، د بچو فیس ورکړي، که روټۍ هغه وکړي، هر څه به خدای کړو. خو که دلته د فن هغې موږ ته مواقع میلاوي دی، مواقع نشته. موږ آرټسټ اکشن فاونډیشن هم د دې غرض باندې. صحیح. نو لاله که تاسو ته یاد تیر شوی چې کوم حکومت د پاکستان تحریک انصاف هغه یو بجټ دی لپاره مختص کړی چې هر یو آرټسټ ته به چې کم دی د میاشتې دومره پیسې ورکړي کېږي، دا به کېږي. نو دا آیا صرف د سوشل میډیا یا د میډیا د اعلاناتو پورې محدود که نه دوی ته بیا په حقیقت کې مرستې ورکړې شوې او د دوی د میاشتې چې کم بجټ یا کم اخراجات هغه پوره کېده ورسره؟ اوس که زه خبره کولو کوم نو زما ډېر ملګري داسې دي چې په دې حکومت هغې کې دي که نه، هغوی به خفه شي. خو بهرحال د هغه وخت خبره ته کوم چې کله دا اناونس شو په هغه کمیټۍ کې زه هم. صحیح. چې مطلب باقاعده د دې هغه وشي چې او دا فنکار دی او دا نه دی. یقین وکړئ د کمیټۍ نور ممبران چې کوم صحیح لومبي میټینګ کې چې کوم دی هلته باقاعده سکرین باندې به تصویر هم راغی، هغه هم راغی، او جي دا شاز معلم، او جي دا مونږ پیژنو. صحیح. خدا پلانکې او دا مونږ پیژنو. بیا د کمیټۍ ممبرانو خپلو کې. صحیح. ځکه چې هغې کې بیروکریټس هم ناستو کمیټۍ ممبرانو کې، هغوی دغه وی چې لکه 10 کسان به زما وي، بل وی 10 کسان به زما وي، بل وی 10 کسان به زما وي. نو یقین وکړئ د آرټسټ تقسیم پکې شروع شو او د سوی وته د میا کې خیراتو بالکل د سیبانو د کور مالیانو، ډرایورانو، خاتمګانو تر دوی تم د دوی پورې ملو شوي. صحیح. نو دغه او خو موږ دا وی چې تاسو د آرټسټ په دې باندې ماده ته وی 30,000 روپۍ میاشت ترسو به ورکوي، ترسو اخر بند شو شپږ میاشتې وي که اته میاشتې دا ورکړی وي. مطلب امداد نه پکار، اقدامات پکار او بیا دغه پکارو چې د دې لپاره یو میدان پکارو چې دوی د خپل ټیلنټ د کوم صلاحیتونه دي دا پکار راولي. فوزیه بیبي که تاسو راته دا ووایئ چې کوم د لالا وختو د شازمي بیبي مونږ ته هغه ډرامه یادېږي بیبي والا، نو اوس چې بیبي والا، نو د دې وخت جدا و. بیا چې تاسو کله رالی نو تاسو مسایل بم بیا ظاهره ده چې جدا و، خو چې کله بیا ټیلی ډرامې رالی یا د سی ډي ډرامې نو هغې سره چونکې اوس هغه هم بندې شوې، اوس د دې سوشل میډیا د وجې ستاسو کار څومره متاثره شو، کومې مسلې تاسو ته راغلې؟ اول خو ستاسو ډیره مننه چې تاسو مونږ دلته راوړو. مایک ځان ته دغه کېږي. ښه، اول خو ستاسو ډیره مننه چې تاسو مونږ دلته مننه چې تاسو راغلئ. مننه. ښه، داسې ده چې کوم ټایم کې د طارق جمال او د شازمي بیبي د دې هغه دور نو هغه ټایم کې خو چې خبره مونږ مړونګ دی به ښه مالدار یو ښه بدای یو لکه یو ذهن کې یو فلم جوړ شوی و که نه چې کېدی شي داسې مونږ لاړ شو مونږ هم دا وکړو دا به وکړو دا به وکړو، خو اخ کشان او نه شو، اخ کشان نه شو. مونږ چې رالو نو په دې دغه باندې راغلو، خیر حالات هم بدلیږي څنګه ورسره هغه ټایم کې هر څه بدلو او دې ټایم کې چې دی نو هر څه بدل دي. خو دا ده چې لکه
مهنګای موږ ودا و چې زیاتره مهنګای او ماغه تا خبر راځي چې کوم دی پهل نو کا چیرې هر کور کې سنا سم مسلې وي څوک په مجبورې راوتی وي او څوک د مستین راوتی مستی زما مستی داسې چې مستی نه شو نه پهل زمام شو پهل زمان شو کو زمام شو کو خو چې بیا اوی کنه سکرین چې تا ایکسپټ کی خو بس ټیک تا دا سکرین داسې سیز دی کنه چې هغه دوستم دی او دشمن دی په یو دا د چالي هضم نه کوي او د پښتو متل وي دا خواخم د انګورم دا نو کدی ایکسپټ کی کنه خو بس بیا خدا بس بیا خو کته وی چې زی پریدم یې رجی به زما شوق پوره شو بیا تا نه پریدي چې کله تا کار خکړی وي نو بس دا خبره ده چې ورسره حالات ورسره مهنګای ورسره حالات هر څه چینج کیږي ورسره سوچ تاسو سره موکیش ته دی کنه سوشل میډیا باندې خپل کریشن تاسو خودلې شي کنه هغه تاسو په کار نشي راتلی هغه زینا نو اوس منګه چې دا لګیو د کم د دې تنظیم باره کې چې راغلیو د آرټیست ایکشن فاونډیشن نو دا منګه د دې لپاره جوړ کړی دی چې زمنګ دلته څومره هنرمند فنکاران دي دا غي د فلاح او بهبود لپاره منګه دا کړی چې کم از کم منګ چې کم کارونه کوو او هغه پهله منګ رجسټرډ نو اوس چې کم رجسټرډ شو نو اوس زمنګ دا کوشش دا دی چې لکه چاته سم مسلې مسایل وي نو چا خبره چې دا ډیر نه لګه خو سره هیلپ وکړه صحیح نو دا خبرې دی وسر تاسو طرف ته به ځل بیا راځم چې مونږ به ګرځو دا ستوري دی او قدرمن اوریدونکو تاسو هم ګډون کولای شي په 09152 باندې تاسو چې کوم دا یو فورم جوړ کو یا چې تاسو کوم دا فاونډیشن جوړ کو آرټیست ایکشن فاونډیشن د دې ضرورت سو د دې نه علاوه تاسو غږ چا نه اوریدو که څنګه د دې نه علاوه زموږ غږ چام نه اورېدي چې زموږ مخکې چې کوم دي که تاسو سید ممتاز علي شاه صاحب خبرو کوي که تاسو مطلب کې مخکې سید شاه خدای بخلي داوی خبرو کوي یا مطلب کې خیال محمد صاحب خبرو کوي الله دې ول صحت ورکړي که تاسو د سردار بادشاه خبرو کوي الله دې روغ ساتي مطلب کې هغه خلک چې کوم دي هغه خلک تاسو مونږ پیژنو صحیح خو هغه چې کوم دی هغه رسد نشته چې نن سبا زما د کراچۍ کوم فنکار دی هغه شازمنه ده نن سبا زما د لاهور کوم فنکار دی هغه طارق لالا نه دی چې نن سبا زما د اسلام آباد کوم فنکار دی هغه فوزیه نه ده مونږ خو ما خو تاسو ته په مخ کې خبرو کوم چې مونږه د اټک نه اخوا څوک نه پیژني چې مونږ کراچۍ ته ولاړ شو طارق لالا دومره ډیر زیات غټ ډرامو کې کار وکړ ما مو کو پرایویټلی یو خو مونږ سره دا دغه کېږي چې کله هم مونږ رول راکې نو غټ رول نو بل چاله ورکی خو د خبر پښتونخوا چې بکل راغواري ناغله بده نو کار رول ورکی هم داسې کنه یا بل د مجرم رول ورکی یا بل د زماني او داسې بنده رول ورکی چې هغه باندې با زما کلچر چې دا دا شی زما ثقافت سره هغه سمیم نو ما راغواړي په دې خبره باندې باقي غي په خپل پښتون ورځ خو غي با هغه لهجه چې کومه هغه داسې کی چې لکه مو پښتاني ځان په پښتون جوړ کی هغه د لپاره بنه فوزي راغواړي نه بنو شاوره راغواړي نه بشازمه راغواړي هغه به هم خپل خلک مانج کوي زمونږه مونږ چې د آرټیست ایکشن فاونډیشن څخه جوړ کړي زلزلې راغلي دي او سیلابونه راغلي دي کرونا راغلي ده زمونږ آرټیستان چې کوم دي دا طبقه بالکل بیخي ناسته ده دې طبقه ته چا هم صدا سي نه دی ویلي چې لکه تاسو هم سکار شته تاسو هم په صدقه باندې ډرامي بند شوی دي فلم بند شوی دي سټیج بند شوی دي ریډیو بند شوی دي خبرونه بند شوی دي په کرونا کې خلک دومره ډیر ځات مسلې سره مخ شوی نن هم که زما آرټیست عجز نه جوړ شي نو سلور 15 خلک ته نه تاسو کوي چې ته کم ځای ته بدا چل کې دا بچل کې مال کله غوسم راشي ځنې ادارې زموږ داسې دغه زړه د زړه شکریا د کوم چې کله موږ مخامخ شو فوزیه موږ او طارق لازم ډیر ایکسپیرینس شو چې موږ مخامخ شو غي ځنې ادارې موږ ته داسې ویلکم ګرم جو شي سره موږ ته ویلکم وای خلک چې کم دي خو ځنې او ځای خلک داسې دي خالد کنه چې هغه به بیا موي چې به دا به تاسو جوړ کړئ دا به تاسو جوړ کړئ دا به تاسو جوړ کړئ هغه آرټیست په د هغه ځای نه راتاویږي راتر دین چې خبره کومه که زه د بالیووډ خبره کومه یا زه د هغه د هالیووډ خبره کومه هالیووډ ته به موږ خو د بالیووډ خبره کوم تاسو وګورئ چې نن سبا د امیتاب دغه ته وګورئ لکه زما لالا چې کوم دا خو نه دی دا زمونږ د پاره زمونږ د ګل چې کوم دی هغه شاهرخ خان دی نه یا د عامر خان دی نه کم خو نه دی بالکل مطلب زما د سیمې یو غټ نوم دی ځکه د خپل یوې خبرې د ما شان وګورئ زما مطلب کې ډیر داسې آرټیستان دي چې زه ذکر کوم اسماعیل شاهد صاحب ته وګورئ کوم هغه زه وګورم هغه د کپل دی چې موږ کپل شرما چې کوم دی هغه کم خو نه دی خو داغه سټیټس ته وګورئ زموږ خلکو ته وګورئ څنګه چې لالا ویل چې مطلب موږ سره د نه نو دا خو داسې هم کېدای شي چې د هغې کنټینټ یا د هغې ډایرکټران چې کوم یا سکرپټ رایټران یا هغې کنټینټ یا ډرامې داسې جوړوي یا داسې دغه کوي پروډکشن د هغې دومره ښیي چې په هغې کې د هغه آرټسټانو د خلکو په ذهنونو کې کینی
آیا پښتو چې کوم انډستری ده په دې کې د آرټیسټانو خو کمې نشته لکه ستاسو غوندي ښه نمونه دي سکرپټ صحیح نه لیکلی شي پروډکشن صحیح نه کیږي نه غټه خبره د بجټ پیسو مسله ده بالکل مطلب مونږ سره وایي کنه چې سټیټ مونږ سره مدد نه کوي تاسو د فلم خبره کوي کله ډرامې خبره کوي دواړو کې تقریبا داسې کله پښتو فلم وګوري مثال خبره ول په ناستو کسانو کې د پښتو فلم کتلو ته زمونږ اول اراده نه جوړیږي چې خو د پاکستاني اردو فلم یا د بالیوډ کم یا د هالیوډ نه پسې مونږ لاهور تمزو اسلام آباد تمزو الته خامخه ګورو نو دا زبته یو خبره جی د فلم په حواله صحیح ما تجربه لګه فلم کې زیاته ده صحیح ده بالکل شازمان خو بیا تاسو به مخکې ګوي مونږ چې خبرې هم کوو نو مونږ ډېر په یاري سره دا دومره دا او بیا خصوصي توګه د روحاني کریکټر چې زموږ مخې له راشي مطلب که روحاني کریکټر تاسو په ذهن باندې پاتې شوی دی کنه اټس مین چې مطلب ډرامه خوا کنه ګوره هغه رائټران هم هغه خو نه ګوره د رائټر یا د فلم لکه تاسو چې څنګه وې ما فلم کې کار کړی تقریبا وایي چې 70-80 فلمونو کې ما کار کړی صحیح د فلم جوړیږي ما فارمولا فلم صحیح د فلم کتون کې دا بدلول غواړي کته وته سکرپټ بدل کی کته وته هر څه نه دی به دا خی دا زبر غواړي دا زبر او تماشې ټوپک او ایم سوري زبېل شم کنه سیګریټ دکو دا کنټینټ ته ټول د پښتو فلم کا شد ما کای نو پلان کې پتا صحیح مو دا صحیح د دې کتون کې سوق دی جاهل مطلب ان پړه خلک صحیح دا رکشي والا مستران ټرک ډرایور وغیرہ دغه خلک کوششونه شوي دي صحیح په سکرپټ باندې په زمونږ یو ډایرکټر الله دې ولا جون ورکی یانګسټر هغه کروڑونه روپیا خراب کړی یو ښه ټاپک راواغشت یو ماډرن ټاپک راواغشت صحیح هغه وینا دغه خو پولیس باندې دځي نشته دغه خو مخوران نشته دغه خو دانسونه نه کتون کې کم راځي پاغي کته هغه نه راځي هغه ډیډ فلوپ شو صحیح ده خو ځکه وایم کتون کې صحیح تاسو د دې ځنا اسلام آباد لاهور ته فلم کتول زه صحیح نو دلته چې تاسو ته فلم ملاويږي بیا سنی فلکس سینما جوړ شي او دا غو خبره خو بیا ماغه د سکرپټ او دغه پورې رااله چرته کې به سکرپټ وي صحیح چرته کې به زمونږ د پښتو کلچر خي چرته کې به داسې کسان می چې دا غي سوچ به دغه لکه څنګه چې غانا منګه فلم نه ګورم منګه غانا کتون کې کتون کې چکم دی ترخی خبري او سختي خبري خو کیږي غب شپ هم لګو پکې خو چا فرمایش کړي د کمنټ په دغه کې وي چې شازمي بیبي نه کنزم واوري نظم نظم ویلو چرته پته نه لګي نو دا غلې دی وای چې نظم تی واوري نو بس اوس څنګه دا خو زما په خیال دی او ډرامې او زمونږ نور بشر نوی ډرامه لیکلې و زما یاد چې زما په خیال چې هغه نظم دی نو زما په خیال چې دا وي دا خو ډیر ښه تاسو څنګه دا ناغرضه کو کمنټ پوره داسې دی چې لګ ډیر ښه طریقې سره وای نو اسنه چې بل هغه چې طارق جمال باندې غانا وای ډایلاګ بوایو نه ډایلاګ بوایو خو کنه زم وایو نور بشر نوی ډرامه زما په خیال چې ارشد حسین ما سره او هغه کې دا دغه چې لکه زما په خیال اوس هغه ډایلاګ زما نه یې چې هغه سو خو بهرحال نظم ویل شو هغه په قبر ته زم په قبر باندې ما باندې هغه نظم صحیح دغه کیږي اول پر شد حسین باندې کیږي بیا ما باندې هغه اورلپ کیږي هغه دا چې ستادیات ساړه خواږه بادونه هاي هاي زما د زړه زخمونه او تخنوي وای مال احساس د زړی مینی راکی ډیر خجی خو زه د ژوند په هر لار په هر قدم د وخت د شپو کې دیم زبردست زه د تیارو کې دیم ډیر خجی نستا په زلفو کې وګمشتا او نظما ځواني کې رنگ او مستی زبردست واه نستا په زلفو کې وګمشتا او نظما ځواني کې رنگ او مستی چې مونږ په مینا د سپرلی ماته کو ډیر خجی زه هغه ګل نه یم چې ستا اور بل ته بس پرلی راولي زه هغه ګل نه یم چې ستا اور بل ته بس پرلی راولي هغه ګل پاڼې ما د چا په سلی خور کا وای وای زه تش ازغې پاتې شم زبردست چې هم خپل ځان ریبم هم خپل ارمان ریبم هم ستا نازک نیازبین خیالونه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه او زه به دې باندې یو خبر وکم جی مطلب
دی عمر ته وګوره او یاداشت ته وګوره کیا بات ماشاءالله ماشاءالله نه چې کوم سیز چې هغه خو هغه انسان په ذهن کې فټ دي هغه نه هېریږي چې کوم سات ژوند سره تړلي داسې یادونه هغه نه هېریږي او زم چې یو کال دوه پکې والو هسې عام خلک د ډېر ارمانونه دي کنه چې تاسو سره خبرې وکړي او ډېر وخت نه پته مې دي ګورو چې څوک دې مونږ سره. السلام علیکم جی आवाज مو لږ اوچت کړئ راته وروره څوک د کم ځای نه؟ شاهد د کم ځای نه؟ جی جی سبا وای پروګرام اوري زر زر خبره کوه شاهد صاحب. بھائی بس پروګرام اوس لګاوم. صحیح شو ډیره مننه جی خوشاله وي پروګرام ډیر ښه دی ډیره مننه او ټول اوریدونکو چې کوم دی کال کولی شي. السلام علیکم جی. تروبر السلام علیکم. وعلیکم السلام رور څوک د کم ځای نه؟ امین خان افریدی خبره کوم د خیبر د برو کوم برخیلو نه و د سستر د شیرینه مې اوریدل ډیر خوند یو کلو یاره ته په لای کینو که ډیر خولي او ډیر خولي مزه یو کلا ته خاموش وته نو سمر ودو مې موشم تا کال یو خستو چې خبره وتر او ډیر داد ور کوم. ډیر مننه جی ډیر مننه جی بل کالر ته هم ټایم ورکو دومره رشته به ټلیفون خو ګورو بچي زر زر یو اخلو خداسي د کنه تاریخ لاله چې کم تاسو فلمونه موږ بخپل پکم د نکار اخلو کنه تاسو مسالې خو بیانو کنه د کی کم یو داسې فلم یا داسې کریکټر چې تاسو یې جره ماته د ټولو نه زیات عزیز دی او ډیر خراته لګیږي او ټولو مر براته یاد وي فلم یادوي فلم کې یاره فلم کې دراصل چې ټي وي وګوره هغه کې تقریبا زه نیگیټیو کریکٹر به ما کوم صحیح فلم کې هم تقریبا زیات تر ما نیگیټیو کریکٹر کول خو اوس یو څو فلمونه دي دا شاید فلم دواله چې کوم دي ارشد سینما والا جی جی دوی مالا دا مظلوم کریکٹر ني صحیح چې بالکل مات ګډ هغه یو هغه زما ډیر هغه یو تقریبا بیا تاسو باندې یو چاپ ولګي خو ما دا نیگیټیو کریکٹر ما ټول لپاره ما ځان باندې مطلب ما هغه ته هغه اول یقین نه راتو صحیح چې رته بدن دا څنګه نو بس ما دا کمال ما کې دی کنه نو بیا دا ډېر فلمونه داسي چې هغه کې ما د مظلوم پلار مظلوم رور یا د مشهور رور کریکټر نو هغه ما باندې خلګي تماچې ټوپک ولا خدا ما تاسو د ګس لاسکار اوس به موږ کم ډایلاګ وایي تاسو هغه دا چې کم تاسو د کریکټر خبره کوي نو بیلا ډراما ما یا چې تاسو هغه کې د کشان کریکټر هغه ول ډیر زیات لکه غریبي او د غي او څنګه بیا ماشوم چې پکې وي او بیا خپل فیملی او خور له سپورټ ورکول هغه بیا څنګه د هغه ډراما هغه مطلب دا غي مطلب دا او ډرامي میسج دا چې پردي سل کور روان کې کو یو کور نشي نو موږ دی اوریدونکو لیدونکو ته اوس ډایلاګ پکار دی لکه تاسو ډیره مخ دی خو بچ کوم تاسو خو ما یو خبر اوره مال ټوپک ته ماچا لاس کې راکوس او صادر صحیح دی زه به بیا ډایلاګ وایم ام سوري زه مطلب دا بیسیکلی زه اکټر نه ما ښه مطلب دا اکټینګ مطلب دا د خپل ځان نفي کول ګوره دی وخت کې زه خو ټیک ټاک ته ناستم یو شریک نو کله ته ماحول جوړ شي نو هغه اکثر تاسو کوي د اکټینګ مطلب څه دی زه دا وایم زما په کتاب کې دا دی چې د اکټینګ مطلب دی د خپل ذات نفي کول ته چې یو کریکټر خلکو ته پریزنټ کوي خو ته خپل ذات نفي کوي کنه صحیح ګټ اپ ولا چینج کو دغه کې مطلب خامخا ماحول هغه جوړ مال نه راځي دا صحیح تاسو د چې کوم د اکشن فاونډیشن تاسو جوړ کړی دی طرف ته هم پکې راځي نن تاسو پریس کانفرنس هم په پریس کلب کې زموږ چې کوم دی پښتون پښتونخوا پیج په داغه پریس کانفرنس یو ریپورت هم پبلش کیږي د دې پریس کانفرنس چې کوم خدوخال هغه کراته تاسو چې د تاسو ویلو مخکې چې کوم تاسو پلانینګ دی هغه سدي بیا پریس کانفرنس خو موږ د دې لپاره کو خالد چې زمونږ په 3 دسمبر باندې صحیح په دې باندې زمونږ د آرټیست اکشن فاونډیشن او سیریمونی کیږي صحیح زمونږ د هغې لپاره دغه چې مطلب زمونږ کم خلک دي یا زمونږ کم ملمه راځي چیف ګیسټ چې کوم زمونږ راځي گورنر صاحب هغه به راځي او د دې نه علاوه چې څومره هم زمونږ د کلتور منسټر دی یا زمونږ ډي جیز دي دا د خلک پر راځي دا به زمونږ ملماني بل هغې کې بیا موږ میوزیکل پروګرام یې ښه زمونږ چې کوم آرټسټان دي زمونږ کمپیر دي زمونږ سنګران دي یا زمونږ هاکي والا دي هغه هم پکې موږ یې ښه موږ وایي چې دا نشترحال چې کوم دی د آرټسټان خالي دي نو موږ چې دا ټول آرټسټان یو ځل راغون شو دا آرټسټان چې کوم دي یو بل سره موږ پېژنګلو موږ دا مو وایو چې اوس د یو چت سورې مطلب په موږ باندې دی چې لکه دا آرټیست اکشن فاونډیشن دا دی چې دا یو سورې دی
صحیح د ته بهر یو هغه آرټیست راځي او څنګه چې مطلب کې ما د لالا صاحب د خلینو موریدلی دی داسې د ډاکټر عابد صاحب موږ سره چې کوم دی زموږ چیف ارګنایزر مطلب زبلک سات پس هغه ته هم چې غیر راشي زما ځای باندې کینی لګي خبرې غي مو کی نو هغه دا خبره کوي چې لکه اوس خیال محمد خو خیال محمد استاد دی جی ماجبین کتل باسر تو پیدن شاز محلی مو ارسوک پیجنی طارق لالا مو ارسوک پیجنی وکړه چې خیال محمد سندره وای هغه سره چې کوم شاته خلک ناس کوم کرو ناس کوم دا غي غملګری ناس کوم هغه د کیمرې په فوکس کې نه یو د خلکو په فوکس کې نه یا یو سندره ویل کیږي هغه سره شاته کم خلک یې صرف کوي هغه خلکو دغه آرټستانو بیهایند د سکرین چې کم خلک دي دغه آرټستانو دغه سنگرانو دغه تبلمار دغه باجیمار دغه اس هم د پوسوال سوق نشته نو آرټست ایکشن فاونډیشن بیسیکلی د دې خلکو د پاره دی بیسیکلی د دې خلکو د پاره کار کوي نو نن چې موږ کوم پریس کانفرنس وکړو هغه ډیر زیات کامیابی سره لاړ شو الحمدلله او په 3 ان شاء الله زموږ بیا په 3 دسمبر باندې زموږ سره او ټیکینګ سیریمونی چې بکیږي یا دینه پس په زموږ سره جو میوزیکل پروګرام دی دا فاونډیشن چې دا ورورو ترقی کوي موږ هنن یو اخبار ول چې سوال وکړ مو ته چې وار کوم خلا اوس رالو مطلب بنیاد کې خو دې شو اوس خو تیګه کې خو دې شو اوس تیګه کې خو بیا مطلب چې زموږ ډیر ارادي دي چې موږ آرټستان د پاره سوکو چې کوم آرټستان په کور ناس دي کوم آرټستان نه جوړ دي کوم هغه فیمیل دي کوم میل دي کوم شومان دي د آرټستانو کورونه نشته د آرټستانو بچي د فیس تل سبق نشي ویلې د آرټستانو بچي چې کوم دي هغه سر نو کوي نشته د آرټستانو بچي چې کوم دي د ګردو یا د زړه یا د سوم مریضان دي هغه د علاج نه کاسره ځکه چې مور یا پلار هغه آرټستان هغه کې نه اصل کور کې هغه ته بل سن هغه سره بل څه ذریعہ نشته د آرټست لپاره آرټست سره پراپرټي نشته مطلب ما ته دومره نه ملاويږي چې هغه بس ځان لکه دم سیوینګ بکوم کنه زه به بچو باندې خرجم دومره ما ته نه ملاوي صحیح فوزي که تاسو وای نن ک ډاکټر سه عمر راځي نو هغه راتلې شي که تاسو بدلوي ځان کنه خو خو کوي نو موږ د پاره سم مسله نشته نن سبا چې کوم ډراما د سی ډي ډراما خو خیره غشاتین یا د که هر یو ډراما یا فلم کوم بجټ چې تاسو ته ملاويږي څومره حد پوری او یا احساس پای گزاره کیږي حقیقت خبره وکړي نه نن سبا چې کوم پیسې هغه په پرایویټ سطح باندې دی او هغه سرکاري سطح باندې دی اخ کشان نه دی ما خو تاسو ته وی کنه چې داغي خپل سرکاري کاتو چې کوم غ لیمیټي د پیسو او بجټ نو هغه مخ کشان دی لکه نن چې کوم آرټستان راځي نو هغه وی یاره موږ ته خو درې سل پیسې مخ کلګې دي نو نن سبا خو هغه پیسې نه دي کنه 40 روپے مطلب د پر ډے نو چرته کیږي نه کیږي پر ډے 40 د راتلو کنوینس خدا کنوینس نن سبا خو چې د دې نه دي صدر دا داسې ما تخکاری غپ لګوي نه زه خدا نه لکه سیوا شوی نه دی ګوره هغه ټایم کې 2003 کو 2004 لالا چې زمونږ هغه ډرامه کې د خاندان هغه ټایم کې بجټ سیوا شو او هغه کم کسو هغه ټایم کې اطلاعات او نشریات هغه بس سیوا هغه کړو هغه نه پس بیا بالکل لا چانه دی غړي سیوا کړی نه دي نو مسله مسائل خوشته ځکه خو ګوره دا مې چې پی ټي وی کې کار کم شو یا زه خو هم چې اوس ما 40 روپۍ وسوک سي لګا دا ورځ چې 40 روپۍ دا غي کنوینس میوزیشن والا ما ته کله داسې دوه کې ما ته ویری اوس مو مخ کشل دی کنه نو ماته نه موږ له خو به 200 روپۍ راکول اوس خو موږ پاغې نه زو نو مې نن سبا خو د صدر نه پی ټي وی ګټه پورې شي 300-400 روپۍ نه دا غ بي ار ټي چې کم دی هغه مش 50 روپۍ لګي هغه کوم نشتلې ډاکټر صاحب تاسو ته مار کله وایو کم دا مسلې چې دوی بیان کړي نو دا صرف حکومت سره تړلې دي کنه ادارو